د سوات تحصیل مټی نه یو ډیر زیات افسوسناک او زړه بوږنونکی خبر مخې ته راغلی دی. د مټی بالاسور بابا قبرستان ته نږدې د یو زنانه مړی میلاو شوی دی. ځایي اوسیدونکي وایي چې د دغې مړی باندې د تشدد او مرۍ غوڅولو نښې موندلی شوي دي. تر ټولو زیات لرزونکی اړخ یې دا دی چې د مړي سره یو کم عمره ماشوم هم موجود و، کوم چې د خپلې مور په خوا کې ناست و او مسلسل په جړا سر و. د دغه ماشوم د مسلسل جړا او اوازونه اورېدو نه پس ځایي خلک موقع ته ورغلي او کله چې هغوی دغه زړه لرزونکی منظر ولیدو نو سمدستي پولیسو ته اطلاع ورکړه. پولیسو د اطلاع میلاوېدو سره سم د پیښې ځای ته ورغلي دي او په خپل تحویل کې د کاروایي آغاز کړی دی. په دې اړه د نورو تفصیلاتو دپاره موږ رابطه کړې ده د ډي اس پي حبیب شاه صاحب سره. ډي اس پي صاحب په دې حواله باندې کومه دغه افسوسناکه واقعه چې مخې ته راغلې ده څه تفصیلات دي زموږ د کتونکو سره شریک کړئ. بالکل جی دا سهار ټایم کې زمونږ ایس ایچ او چوپریال محمد زیب خان ته اطلاع میلاو شو چې یاره یو لاش قتل کړی شوی پروت دی، د زنانه لاش دی. هغه د نفرې سره فوري طور باندې موقع ته ورسېدو. واقعي هغه زنانه قتل کړی شوی و، هغه بیا موندله. په خپل مدیریت کې د ملزمان نامعلوم خلاف هغه پرچه ورکړې ده په 302 کې. خو د مزید معلوماتو باندې بیا دا پته ولګېده چې دا زنانه د خپل خاوند سره په موټر سایکل د کور نه روانه شوې ده. دغه ماشوم د علاج معالجې په سلسله کې د هسپتال ته راتلل او بیا په لاره کې چې کوم د قتل کړی شوی د خاوند نشته، ماشوم ورسره په موقع موجود دی. د خاوند متعلق د مزید معلومات باندې موږ ته دا پته ولګېدله چې دغه کاکی دی، عرف کاکی دی او د چې د آیسو ایډکټ دی او د یو هفته جیل کې بیا راځي، بیا هفته جیل کې پولیس یې نیسي، بیا ځي او بیا راځي. د اوس ورکته نو ایس ایچ او محمد زیب خان سره د خپل نفرې نه مطلب د سروغ رسنۍ د پاره چې کوم د په علاقه کې لګیا د کار کوي. دا غیر بعد به حقایق مخې ته راځي او مخکې چې څه حقایق ان شاء الله به متاثر شیر کوي.